सूरत البقرة आयत नंबर 185 यसल पिंजातिया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहर रमज़ान मियाश द रमज़ान अल्लज़ी हगा उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआनु ची नाज़िल करे शवे दे पा आगे के क़ुरआन हुदल लिन्नास ची हिदायत ते द खल्क़ द पारा व बय्यिनातिन औ ख़कारा वाज़िह निशानी दी मिनल हुदा द हिदायत वल फ़ुरक़ान औ फ़र्क़ कौन के दे। फ़मन शहिदा न हर सोक ची उमुमी मिनकुम स्तासुना अशहरा दगमियाश्त फलियसुमहु नुरजद उनीसी वमन काना ओ हागत सोक चिवी मरीदन बीमार औ अला सफरिन या प सफ़र बांधे फ़इद्दतुन नुशमार दे पूरा कड़ी मिन अय्यामिन उखर द नूर रज़ुना युरीदुल्लाहु इरादा लरी अल्लाह ताला बिकुमुल युसरा पता सुबांदे द आसाने वला युरीदु और इरादा न लरी बिकुमुल उसरा पता सुबांदे द सख्ते वलितुकमिलुल इद्दता और द पारा द दे ची पूरा कई तासो शुमार वलितुकब्बिरुल्लाह और बुज़र्गी बयान कई द अल्लाह ताला अलामा हदाकुम पा अगा वजह बांदे ची तासो तय हिदायत करे दे वलअल्लकुम और द पारा द दे ची तासो तशकुरून शुक्र गुजार शे। मखकिनी आयत के अल्लाह तबारक व तआला मुख्तसर गुंदे हुक्म द रमज़ान ज़िक्र करियो द रोजे हुक्म ये ज़िक्र करियो। په دغه آیت کې الله تبارک وتعالى د هغه حکم مزید وضاحت کوي او په هغه حکم کې یو څو ترمیمات کوي او د هغه ترمیماتو بیا حکمت ذکر کوي. مخکې الله تبارک وتعالى فرمایلی چې ایام معدودات دغه روزې چې کومې دي دا پشمار یو څو ورځې دي. اوس څو ورځې دي نو په دې آیت کې هغه وضاحت وکړو چې شهر رمضان دغه روزې چې کومې دي دا میاشت رمضان ده، یعنی د رمضان المبارک ټوله میاشت دا پشمار یو څو ورځې دي او هغه څو ورځونه دغه میاشت د رمضان مراد ده. نو په دې سره د هغه ایام معدودات د شمار څو ورځو وضاحت وکړل شو. بیا دینه پس الله تبارک وتعالى د رمضان د میاشتې برکت او فضیلت بیانوي، هغه طرف ته اشاره کوي چې میاشت رمضان داسې برکتی او داسې د فضیلت نه ډکه میاشت ده چې په دې میاشت کې الله تبارک وتعالى قرآن کریم را نازل کړی دی. او په یو روایت کې راځي چې د الله تبارک وتعالى چې څومره آسماني کتابونه دي هغه ټول په دې میاشت کې را نازل شوي دي. لکه په مسند امام احمد ابن حنبل کې د واصله ابن الاسقع رضی الله تعالی عنه نه روایت ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې په دغه میاشت رمضان کې یکم رمضان باندې د ابراهیم علیه السلام صحیفه را نازل شوی او د دې میاشتې د رمضان په شپږم تاریخ باندې تورات را نازل شوی او د دې میاشت د رمضان په 14 تاریخ باندې انجیل را نازل شوی او د دې میاشت د رمضان په 24 تاریخ باندې قرآن کریم را نازل شوی. فرق صرف دا دی په دې کتاب یعنی قرآن کریم کې او په سابقه کتابونو کې فرق صرف دا دی چې سابقه کتابونه ټول په یو ځای په پیغمبر باندې راغلی وو او قرآن کریم په میاشت د رمضان کې د لوح محفوظ نه اسمان ته نازل شو او بیا د هغې نه پس په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې تدریجاً 22 کاله یا 23 کاله کې دغه د نزول هغه سلسله هغه پوره شوله. نو په دغه میاشت د رمضان کې ټول آسماني کتابونه را نازل شوي دي، په دې وجه نه دیتا دا برکت حاصل دی. یا دینه پس د قرآن کریم یو درې صفتونه ذکر کړي. یو صفت دا دی چې هدل للناس، دغه قرآن کریم هدایت ته د خلکو د پاره، یعنی که څوک غواړي چې مونږ خالق حقیقي ته ورسو، معبود برحق ته ورسو او د هدایت په لار باندې او په صراط مستقیم باندې روان شو، نو اده په دې قرآن کریم باندې او د دې په احکام باندې عمل وکړي. بل صفت کی دا ذکر کوي چې وبینات من الهدى، یعنی په دې کې چې د هدایت کوم احکام را نازل شوي دي داسې احکام نه دي چې هغه د عقل مخالفي یا په هغې باندې عمل کول مشکل وي یا ناممکن وي، بلکې هغه د عقل مخالف نه بلکې د عقل موافق دي او ښکارا او واضح دي. داسې نه ده چې پټ دي څوک پې پوهېږي نه،
هر هغه کس چې څنګه عقل لري هغه به د قران کریم په احکاماتو باندې پوهیږي او په دې باندې عمل کول به د هغې لپاره آسان وي. اوس یو انسان که خپل سست وي کسل وي په هغې کې نو د هغې د سستۍ دا دلیل نه دی چې د قران کریم احکام د دوی د عمل مخالف دي یا د عقل مخالف دي. لکه زمونږ تاسو چې کوم اعمال دي اعمالو کې چې کومه سستی مونږ تاسو نه کېږي د دې دا مطلب نه دی چې د قرآن کریم احکام ډیر مشکل دي بلکې هغه خلک چې کوم په دې باندې عمل کوي هغوی ته دا آسان ښکاري نو مونږ تاسو نه چې پاتې وي د عمل نه نو زمونږ د سستۍ د وجې نه پاتې شوي. دریم صفت د قرآن کریم دا ذکر کوي چې دا فرقان دی. فرقان مطلب فرق کوونکی دی یعنی که یو سړی غواړي چې زه د حق او د باطل په منځ کې د غلط او د صحیح په منځ کې د صلاح او د فساد په منځ کې د ایمان او د کفر په منځ کې د اطاعت او د سرکشۍ په منځ کې فرق وکم نو د قرآن کریم راوالي په دې سره به د حق او د باطل په منځ کې امتیاز وکړي او فرق به وکړي. د دې وجې نه قرآن کریم ته فرقان هم ویل کېږي. بیا دې نه بس الله تبارک وتعالی په سابقه حکم کې ترمیم کوي. سابقه حکم د روجې داو ابتدا د اسلام کې چې تاسو روجې ونیسئ نو د روجې نیولو تا ته اختیار و کتا روجه نیوله او کتا فدیه ورکوله خو په دې ځای کې هغه اختیار ختموي. هغه اختیار داسې ختموي چې هر هغه څوک چې روجه نیولو قابل وي یعنی بیمار نه وي او مسافر نه وي نو په فدیه ورکولو سره د روجې هغه ذمہورتیا او هغه فریضه نه ادا کیږي بلکې هر څوک چې په دې میاشت د رمضان کې موجود وي هغه به روجه نیسي. نو دغه ترمیم یې پکې وکړو او سابقه حکم د فدیه چې کوم ختم شو د فدیه اختیار ختم شو. هر هغه څوک چې روجه نیولی شي په هغوی باندې روجه نیول فرض دي. او بیا د دې نه پس د بیمار او د مسافر دپاره هماغه سابقه حکم چې کوم مخکې و هماغه حکم باقی پاتې شو. یعنی څوک چې په سفر کې وي یا بیمار وي چې روجه نشي نیولی داسې بیمار وي نو هغوی د دې په ځای باندې نوره ورځ شمار کړي یعنی د دې قضا دې وکړي. په میاشت د رمضان کې دته موقع نشوه میلاو دی په سفر کې وو یا په میاشت د رمضان کې دی بیمار وو داسې بیمار وو چې د روجې د وجې نه د بیماري زیاتې ده یا د هلاکت خطره وه یا د یو اندام د دې د وجې نه ضایع کېدلو نو په میاشت د رمضان کې دی هغه روجه نه نیسي. خو وروسته چې کله دته شفا میلاو شي یا مسافر مقیم شي خپل وطن ته واپس راشي نو په دې ورځو کې دی بیا د هغه روجې قضایي وکړي. او دغه حکم یې ولې جاری کو دغه مسافر او د بیمار د پاره اسانتیا ولې جوړ کړه ځکه چې الله تبارک وتعالى فرمایي چې الله تعالی ستاسو د پاره اسانی خوښي سختی نه خوښي. اوس که بیمار ته دا حکم دی چې په هر حال کې به روجه نیسي یا مسافر ته دا حکم دی چې په هر حال کې به روجه نیسي نو هغه به په مشقت کې مبتلا او هغوی به په تکلیف او په هلاکت کې مبتلا و. نو الله تعالی د دوی سره آسانی وکړه او بل د قضا حکم یې ورته وکړو چې تاسو نور ورځ شمار کوئ قضایي وکړئ د دې دپاره چې تاسو شمار پوره کوئ ولتکملوا العدة چې شمار پوره کوئ یعنی د میاشت د رمضان چې کوم شمار کمې پکې تاسو نه راغلی وو هغه شمار پوره کوئ هغه 13 یا 29 روجې تاسو پوره کوئ او هغه ثوابونه چې کوم د رمضان د میاشتې یو روجه نیونکي ته ملاویږي هغه ثوابونو نه تاسو محرومه پاتې نه شئ یو بله موقع تاسو ته درکړلی شي. نو یو خو د دې وجې نه اساني وشوه نو دا اساني چې تاسو ته ملاو شوه د دې تقاضا دا ده چې تاسو د الله تبارک وتعالی بزرګي بیان کوئ بڑایي بیان کوئ او د الله تبارک وتعالی شکر ادا کوئ ولعلکم تشکرون د الله تبارک وتعالی شکریه ادا کوئ په دې باندې چې تاسو ته د ثواب یو بله مقدر کړله او د قضا حکم یې تاسو ته نازل کو. ترجمه ته ګورو. شهر رمضان میاشت رمضان الذي هغه انزل چې نازل کړی شو فيه پدې کې القرآن قرآن هدى للناس چې هدایت ته د خلقو د پاره وبينات او روخانه دلائل دي من الهدى د هدایتنا والفرقان او فرق کون کې دي. فمن شهد نو هر څوک چې عمومي منکم تاسونا الشهر دغه میاشت فلیصمه نو روجه دې ونیسي. ومن کان او هر څوک چې وي مریضن بیمار او علی سفر یا په سفر باندې
فعدتن نشمار دی پورا کړي من ایام اخر د نور ورځونه یرید الله اراده لري الله تعالی بكم اليسر پتا سو باندې د اسانه ولا يريد او نلري اراده بكم العسر پتا سو باندې د تنګي ولتكملوا العده او د پاره د دې چې پورا کوي تاسو شمار ولتكبروا الله او د پاره د دې چې تاسو بزرګي بیان کوي د الله تعالی علامه هداکم په وجه د دې چې هدایت وکړو تاسو ته یعنی سیده لارې تاسو ته وښیله ولعلکم تشکرون او د پاره د دې چې تاسو شکر ادا کړئ الله تبارک وتعالى دې عمل کولو توفیق